ان الدین بشک دین عند الله پنیز د الله باندې الاسلام اسلام دی، یعنی اصل دین دا اسلام دی. نو دین دا په لغت کې طریقې ته ویل شي او پس اصطلاح د قرآن کې دین د هغه اصول او د هغه احکامو نوم دی کوم چې د حضرت آدم علیه السلام نه راواخلي تر نبی علیه السلام پورې څومره اصول او احکام دي او په هغې کې ټول انبیا مشترک دي، نو دې ته چې کوم دی دین ویل شي. نو دین دا د هر پیغمبر هغه دین ته ویل شي چې دی په هغې کې دا دي چې الله پاک جل شانه د ټولو کمالاتو جامع ګڼل، یعنې ټولو څومره ښکلي صفتونه چې دي دا ټول د الله دپاره دي او د ټولو نقصانونو نه الله پاک ګڼل او دغه رنګې په الله باندې ایمان، په فرشتو باندې ایمان، په ورځ د آخرت باندې ایمان، په جنت او جهنم باندې ایمان، په دې ټولو باندې ایمان راوړل. نو دا په دې ټولو کې انبیا ټول مشترک د دې وجې نه ټول انبیا چې کوم دي د هغې هغه طریقې ته هغې ته بیا چې کوم دي دین. او اسلام چې دی نو اسلام وي دا د سلامتیا نه دی. نو چې کوم سړی اسلام کې داخل شي نو دی به د دنیا او د آخرت د مصیبتونو نه محفوظ شي، سالم بشي د هغې. ان الدین بشک دین عند الله پنیز د الله باندې الاسلام اسلام دی، یعنی اصل دین چې کوم دی دا اسلام دی. اسلام چې دی د دې اصلي معنی دا ده چې خپل ځان الله پاک جل شانه ته حواله کول، خپل ځان الله جل شانه ته حواله کول، د خپل الله چې کم احکامات مونږ ته راوړي دي هغه منل. نو په هر زمانه کې چې د کم پیغمبر کم دین او هغه به اسلام وي. د موسی علیه السلام دین هغه هم اسلام او د انبیاء علیهم السلام دپاره هم الله پاک جل شانه د اسلام لفظ استعمال کړی دی. حضرت نوح علیه السلام باره کې فرمایي چې وامرت ان اکون من المسلمین، ما ته حکم شوی دی دا چې زه د مسلمانانو نشم. دغه رنګې حضرت ابراهیم او حضرت اسماعیل علیهم السلام هغوی چې دعا کوي نو وي ربنا وجعلنا من المسلمین، الله پاک مونږ دواړه د مسلمانانو نه وګرځوه. نو د دې دپاره هم د اسلام لفظ راغلی. نو په هر زمانه کې د موسی علیه السلام دین هغې ته هم اسلام وي، خو د عیسی علیه السلام دین هغې ته هم اسلام وي. نو اسلام دا فرمانبردارۍ ته ویلی شي چې کوم سړی خپل ځان الله ته حواله کړي. نو که د ابراهیم علیه السلام چې کوم امتیان وو هغه مسلمانان، او د عیسی علیه السلام کوم امتیان په هغه دور کې نو هغه مسلمانان. خو په دې دور کې اسلام دا د زمونږ او ستاسو د دین محمدي سره خاص شوی دی. نو دې کې الله پاک فرمایي چې ان الدین بشک دین عند الله پنیز د الله باندې الاسلام اسلام. او بل ځای کې الله فرمایي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، څوک چې د اسلام نه علاوه بل دین چې کوم دی دغه کي د خپل ځان دپاره خوښ کي الله به هرګز چې کوم دی قبول نه کي. نو په دې باندې په ملحدینو باندې رد دی چې ملحدین وایي چې اعمال صالحه کوه او اخلاق حسنه، کو د هر مذهب سره تعلق ساتي دغه خبرې وي تم خوئ خو دې هم بد نه وي، داسې به نه کوئ. بس اسلام چې کوم څیز هغوی وایي کو یهودیت ته اختیار کو، کو نصرانیت ته اختیار کو، کو بدھ مت ته اختیار کو، خو بس نیک اعمال کوه او خلکو سره ښه سلوک کوه، بس دا ټیک دي. دا په هغوی باندې رد دی. نه، مسلمان به داسې نه وي. دې کو د نبي علیه السلام یوه طریقه هم څوک خلاف ورزي کوي دی به مخالفت کوي، پخپله هم د نبي علیه السلام د طریقو د الله د احکاماتو پابند اوسي. تاسو ته ما هغه واقعه بیان کړې وه که نه، د زنانه هغه چې مدینه منوره کې یو عالم وفات شو، هغه واقعه مې ته بیان کړې وه چې هغه به صرف دوره وي. نو چې کله هغه وفات شو او خلکو قبر وکنه څه وخت پس بل عالم وفات کو خخو، نو په هغې کې چې کوم دی یورپي جینر ووته. نو خلکو هلته یو کس ولاړ هغه چې وکتل نو هغه دا څنګه چې دا جینۍ خو ما پخپله مسلمانه کړې وه او دی خو په یورپي ملک اسلام راوړی، دلته څنګه را او بیا چې ما مسلمانه کړې وه خو بیا مور او پلار هغې عیسایانو او هغوی د عیسایانو په مقبره کې ښخه کړې ده، دلته څنګه را رسېدلې ده. نو څه خلک ورسره شو چې لږ شو د دې جینۍ هغه قبر وګورو. جینۍ هغه قبر چې وکتو نو په هغه کې عالم پروت. نو خلکو وایي د جینۍ د مدینې منورې ته رسېدل دا خو د نیکو اعمالو د وجې نه شو، خو د دې عالم هلته تلل دا د څه د وجې نه شو. نو د کور والو نه بیا معلومات دا واقعه مې په لنډو ځکه باندې مې ته بیان کړې ده. نو کور والو نه معلومات کو نو هغه وی د به هیڅ د ډېر نیک سړی نیک اعمال به کول
تهجد به هم کول، ذکر به هم کو، د قران تلاوت به هم کو. خو دا صرف دا خبره کوله چې خج کوم دی د عیسایانو دین دی چې په هغې کې د جنابت نه وروستو د جما نه وروستو غسل نشته. د دې وجې نه الله پاک دې هلته رسولی. نو ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. د اسلام نه علاوه که یو سړی هر څومره کار وکړي او هر څه د ځان دپاره خوښ کړي، هر څنګه ښکلی عمل وکړي، خو چې اسلامي عمل ني، زمونږ د دین عمل ني، نو هغه الله پاک نه قبلي. نو دې کې چې کوم دی په ملحدینو باندې رد دی چې اصل دین د الله په نسبت باندې هغه اسلام دی، او اسلام چې څه ویلي دي حق دي، سچ دي، هغه منل هم په هغې باندې عمل هم کول. وما اختلف الذین، او اختلاف نه وکړی هغه خلکو اوتو الکتاب چاته چې کتاب ورکړل شو، الا من بعد، مگر وروستو ما د هغې نه جاءهم العلم چې راغی دوی ته علم، بغیا د ضد د وجې. یعنې دا خلکو اختلاف د نبی علیه السلام باندې په ایمان راوړلو کې د دې وجې نه اختلاف نه وکړي چې د خلکو سره علم نه، علم ورته راغلی و. تورات کې د نبی علیه السلام صفات راغلي وو، تورات کې د قرآن مجید ذکر راغلی وو، خو دې خلکو چې ایمان نه راوړو نو د ضد د وجې نه راوړو. یهود وی چې دا نبی علیه السلام په مونږ کې راځي، ځکه چې څومره انبیا د حضرت یعقوب علیه السلام نه وروستو راغلي دي. نو تاسو ما ویلو چې د ابراهیم علیه السلام دو بچي، یو اسماعیل علیه السلام، یو اسحاق علیه السلام. نو د اسماعیل علیه السلام نه راواخلي تر نبی علیه السلام ما پورې په دې سلسله کې بل پیغمبر نه راغلی، صرف نبی علیه السلام پکې راغلی. او د اسحاق علیه السلام نه راواخلي تر حضرت عیسی علیه السلام پورې 4,000 پیغمبران. بلې څومره پیغمبران الله را لېږلي دي، نو په دغه بني اسرائیلو کې یهودو نصاراو کې را لېږلي دي. نو دوی خو په دې تمه ناسو په مدینه منوره کې چې دا اخري زمانې پیغمبر دا به هم په مونږ کې راځي. نو هغه الله پاک د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راولېږي. نو د دې وجې دې بغض او حسد د وجې نه یهودو په نبی علیه السلام باندې ایمان نه راوړو. نو الله فرمایي چې دا نه ده چې دې ته علم نو چې دا د الله پیغمبر دی، علم ورته وو، بلکې یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. الله فرمایي د یهودو نبی علیه السلام داسې پېژندو لکه سړی چې څنګه خپل بچی پېژني، خو بیا پې هم ایمان نه راوړو. د ایمان د ضد او د عناد او د بغض د وجې نه راوړو. دلته الله فرمایي چې ما جاءهم العلم، چې راغی دوی ته علم، خو د ایمان ولې نه راوړو؟ بغیا د ضد د وجې، بینهم په خپل منځ کې. ومن یکفر، او څوک چې انکار وکړي بآیات الله، د الله د آیاتونو، فإن الله، بشک الله تعالی سریع الحساب، زر حساب کوونکی دی. دې خلکو به زر حساب اخلي. لومبۍ سلسله به د قبر نه شروع کېږي، د برزخي زندګۍ نه، هلته به ولهم الله عذاب ورکړي. خو هغه اجمالي ده، او وروستو تفصیلي عذاب به الله پاک جل شانه په ورځ د قیامت ورکړي څوک د الله پاک جل شانه د آیاتونو نه انکار وکړي.